ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زماورنا طول فجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو ان شاء الله کله موږ تاسو له ژوند را نصیب کو نو دا 134 دغه ان شاء الله هم موږ د سیرت په باب کې خبرې کوو او دا پنځمه جمعه د نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه په وصال کې بیان دی تاسو ته ما ویلو چې په 12 ربیع الاول باندې په 10 سال دهم هجری کې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال کړو اکثر واقعا می تاسو ته بیان کړه خو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه وصال نو په صحابه ټول په خفګان یو لویه صدمه صحابه ته ورسېده په دې کې اکابر صحابه دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې هغه خو بهوش دا په اکابر صحابه کې دي مشهور صحابه دي دی بهوش او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی گونگش بس سے الفاظ نشو ویلې یو طرف ته ناست او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دماغ و کار په خص تاسو ما ویلو چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا چې کله را ورسېدو صحابه لکی چې د دې سینې نه یو غرار راخته محدثین لکی چې د سینې نه یو غرار راخته ډېر سخت په خفګانو او بې انتها نرم دلم انسان په دنیا کې او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دین بې انتها خدمات هم کړی دي خو دې وخت کې الله رب العزت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له یو استقامت الله ورکړي خو یو خبره ده کوم نبی صلی الله علیه وسلم بچي په کما عربی کې وتا بغل وای قچر نبی صلی هغه وخت خدا اسنو او خانو
بغل قچرې وې په دې به خلکو مزلې کولې د ګاډي سیسټم نو نبی صلی الله علیه وسلم بغل چې کومه د نبی صلی الله علیه وسلم د وصال نه پس هغه دومره خفګان کې وه چې د هغه د سترګو نه به اوښکې جاري وي یو ځناور شی د سترګو نه به اوښکې جاري وي نو یو غوټه کنده وه هغې ته ځان غزار کو بس د دنیا نه هغه هم ځان رخصت کو نو دا صدمه چې کوم دی یوازې انسانانو ته نه وه د نبی صلی الله علیه وسلم په وصال باندې دا صدمه حیواناتو ته هم وه صحابه وګورئ نوحه نه دی کړې نوحه دې ته وایي چې په یو مړي باندې چغې چغارې وال شریعت دا ممنوع کړي دي په زمانه د جاهلیت کې به چې په کوم مړي به ډېرې چغې چغارې ووالې شوې نو هغه مړي خلکو به یادېده وایي پلانکي مړي باندې ډېره غټه جړا وشوه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو هغه هر څه میټاو وی لوحې به نه کوئ په مړي صدمه انسان ته رسېږي د سترګو نه اوښکې بهیږي خو په مړي باندې چغې چغارې وال او بیا ګډ وډ الفاظ ویل دا شریعت بند کړي دي او که چیرې یو انسان دې خبرې ته سوچ وکړي چې نن خو د دنیا نه دا بنده روان دی خو سبا زم روان یم دا یو الفاظ الله رب العزت مفسرین دغلته ذکر کوي فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون دویمه سپاره کې آیات مبارکه ده الله رب العزت وایي چې تفذکروني اذکرکم تب ما یاد کې په حالت غم کې زبتا یاد کم په حالت خوشحالی کې تب ما یاد کې په حالت د خوشحالی کې زبتا یاد کم په حالت د غم کې پتا به صدمه تازه ته به استقامت حاصل شي نوح نبی صلی الله علیه وسلم بند کړی دا چغې صغارې وال دا په شریعت کې بند دي مفسرین لیکي او محدثین که چېرې په کوم مړي باندې غیر محرم زمونږ په معاشره کې دا یو شی ډېر عام دی غیر محرم زنانه لاړې شي او د مړي ته جاړې او فریاد کوي دا شریعت بند کړی دي یو خو د غیر محرم د مړي سره لیدل دا ممنوع دي ځکه چې په دې د مړي په عمل کې څه نقصان نه راځي خو دغلته د الله بې عذاب راځي د الله فضل ختم شي د الله مهرباني ختم شي نوحه په اسلام کې نشته نو د صحابو نوحه نه ده کړې دا یو صدمه و فطرتن د عزت میلاو شي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چرال بخاری کی احادیث ته صحابو نے تپوسو کو سچل شوه دے مخکې نم خبر وي نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال لقسن شو ویلې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر راغسدا وی که چاوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال له وفات ته تر به دا 60 وام وی دا منافقان او مسلمانان د الفاظ نه وي وی اغا الله لتلی دی لکه څنګه موسی علیہ السلام الله سره په کوئی تور ملاقات دماغ و کار پریخه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله را ورسید
د خپل لور کمرې ته لاړ د حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها او نبی صلی الله علیه وسلم هم هلته پروت و. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله وګتو فارکب علیه حدیث الفاظ دی ورپرې وته فارکب علیه ورپرې وته وقبله او خلق. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم شاته د دې اوګو په دې منځ کې ختم نبوت مهر لګېدلی او دا مهر د یو کونترې د انډې په شکل کې و. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې اوګې وګټلې نبی صلی الله علیه وسلم مهر نو چې مهر نو نو بی ابي انت و امي یا رسول الله الفاظ داسې دی وی قربان می شپ مور پلار یا رسول الله ستانا تفتحيا وميتا سمره خیسته په ژوند او سمره خیسته په وصالې د دنیا نه. واپس راووتو مسجد النبوي ترال ابو بکر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته وی اخوا شل دې زینا منبر ته قوتو صحابو ته بیان کو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ول زینا ورکو. نو د جمعات بل طرف تلال صحابت را توش او دا الفاظ من كان يعبد محمدا فإن محمدا فقد مات. وچاته د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو من كان يعبد محمدا سوچ د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي محمد صلی الله علیه وسلم فقد مات هغه د دنیا نه وصال له رسخت. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت او سوچ د الله عبادت کوي الله داسې یو ذات دی چې حي لا يموت هغه همیشه ژوندی دی لا يموت هغه له مرګ نه راځي. په دې دوو جملو کې ډېر غټ سبق دی. من كان يعبد محمدا فإن محمدا فقد مات. سوک د مخلوق عبادت کوي څومره د مخلوقات عبادت څوک کوي دغه دې ته اشاره ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په ټول دنیا کې په مخلوقاتو کې الله ته افضل له تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. درېمه پاره په شروع کې راځي او ابو بکر سوی من كان يعبد محمدا فإن محمدا فقد مات. د مخلوق عبادت مخلوق چاله نشي ورکوله دا په هغه مخلوقات باندې رد ده. عبادت کې خالص بالله بکیږي د عبادت مقصد خالص بالله دی او په هر مقام کې چې ته غواړې مدد خالص د الله نه بغواړې. د مخلوقات عبادت نشته د مخلوقات نه امداد غوښتل نشته امداد بغواړي خالص د الله نه. دا په هغه فرقیت والو باندې رد ده چې کم فرقیت چې هغه هر طبقه ده يهود دي نصارا دي که زمونږ په دې مسلمانانو کې دي که هر فرقه ده
چې هغه امداد په المخلوق غواړي، امداد په المخلوق دا بنده مدد به خالص د رب نه غواړي، ځکه چې دا مدد د انسان خالص دا الله کوي. او الله رب العزت ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، څوک چې د الله عبادت کوي الله رب العزت به همیشه قائم ژوندی، هغه له مرګ نه راضي وي. مونږ د آیت کرسي تاسو ټولو به یاد کړی، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فدویمه سپاره کې ان فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الله لا يقضى عبادت هغه ذات ته چې پیدا کړی تاسو له اسمانونو دي، پیدا کړی تاسو له ځمکه ده، اختلاف راولي په شپه ورځ کې، شپه دله لنډۍ ورځ دله اوږدۍ، ورځ لنډۍ شپه دله اوږدۍ، تیاره راولي تیاره ختمي. مخلوق دا کار نشي کولی. مخلوق په دنیا کې یو میټیریل یو څیز نه دی پیدا کړی. اوله سپاره کې الله رب العزت وایي د ټولو مخلوقاتو ته چیلنج دی، ذباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ولا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. و اے دا ټول مخلوقات راجمع شي یو مچ نشي جوړولی، مچ او بیا وای دا ټول مخلوقات او کافرانو ته مشرکینو ته خاص چیلنج دی، و اے مشرکینو وای دا معبودان هم ورسره جمع کوي، یو مچ نشي جوړولی، یو ماشه نشي جوړولی. او بیا ورته اخره کې الله رب العزت وایي دومره خو کمزوری مخلوق یې وایي چې دا مچ ته نه څه شی وتښتئ دا ټول لهجه به شي بیا چې اخیستی هم نشئ واپسی کړي. نو وایي د الله رب العزت ذات دا دی چې مخلوقات یې پیدا کړي دي، نو لایق د معبودوالي صرف یو رب دی. بل آیات مبارکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قرآن ویل وما كان محمد الا رسول فقد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وما كان محمد الا رسول، وإن محمد صلی الله علیه وسلم مگر دا الله رسول او مخکینی رسولان هم تیر شوی دي، نبیان تیر شوی دي، ټول د دنیا نه رخصت شوی دي. حضرت ابوبکر وای ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصل رخصت شو، نو وای تاسو به د الله د دین نه اوړئ ومن ينقلب على عاقبيه. الله رب العزت د آیات مبارکه د امت د نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ چې ګوره مخکې رسولان تیر شوي دي او مخکې رسولان د دنیا نه تیر رخصت شوي دي. محمد صلی الله علیه وسلم به د دنیا نه رخصتېږي، تاسو به د الله دین نه پرېږدئ. او بیا بل وی د نبی صلی الله علیه وسلم تعریف کوي حضرت ابوبکر وی نبی صلی الله علیه وسلم د الله بندو او الله مونږ ته راولېږو د دین خدمات یې وکړو په واسطه او دین یې مونږ ته راوړو قایم کو او دین یې مونږ ته کامل کو، دا به تر قیامته پورې چلیږي دا دین. نبی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې خود زندگی ډېره زندگی تېره کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی دا الفاظ مبارکه د معنی هیر شوي وما كان محمد
الا رسول قد خلت من قبله الرسل و چې وامې اورېدل وای د خپو مې کار پرېښوست وای د خپو مې کار پرېښوستو وای د نور بدن زما دا بدن د خپو راټینګولی نه شوی راغوزار شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال شي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه وصال شو او مونږ په دې باندې خاورې واچولې دفنم کو د دفن واقعه سره روانه خو وی دې دوران کې په مونږ باندې یو تیارې شوې نور مونږ نه ختم شو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمای دا دا نبی صلی الله علیه وسلم کا شرع لوروا ویا انس دا لاره کې ډېر خفګان او غمجن و چې کله رااله انس رضی الله تعالی عنه را روانو خپل سامان ورسره دی واپس را روان دی ویا انس تاسو ته دا خوښه وه تاسو نفسونو ته دا خوښه وه چې تاسو نبي صلی الله علیه وسلم دفن تاسو نفسونو په دې خوشحاله شو چې نبي صلی الله علیه وسلم هم دفن سخت خفګان د نبی صلی الله علیه وسلم د دفن مسله راوچته شو چا ووی کم ځای به دفن کو چا پکې دا ووی وی شام ته به ویسو او په شام کې د انبیاو قبرونه دي نو د انبیاو سره به دفن کو چا پکې دا ووی نه په مکه کې خپل اجداد دي خاندان په مکه کې دي مکه ته به ویسو په مکه کې به دفن کو چاوي وینا جنت البقیع اجره ده بقیع اجره کې به دفن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلو دنه تاسو وی ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې نبی رسول نه چې په کوم ځای باندې روح اوځي هغه ځای د هغه د دفن مقامي اس چرته به نوړو په دې کمره کې به دفن کو نو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې باندې په دې قول باندې اتفاق وش د قبر مسله را پیښه شوه په هغه زمانه کې به دوه قسمه قبرونه تنستل کېدل یو ته به شق ویل او یو ته به لحد یو شق قبري یو لحد قبري دو صحابو هغوی به دا قبرونه ایستل عبدالله ابن جراح رضی الله تعالی عنه دبا شق قبر استو او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه دبا لحد قبر است او نبی صلی الله علیه وسلم ته محبوب قبر هم لحد دواړه جایز دي نو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم باندې موجود وو او عبد الله ابن جراح رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم موجود نو نبی صلی الله علیه وسلم للحد قبر تیار خبره د غسل رااله کله چې وته غسل ورکړی کیږي چا ویل دغه غټ خاندانونو مکه او مدینه ده
هر سړی دا تمنا ساتي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مونږ غسل ورکو او اختلاف ته جوړېدو. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه تپوس شو وی غسل به څوک ورکي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل الغسل بخپل خاندان ورکي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دو بچو دا به غسل ورکي. دې فرمایي چې کله موږ دې له غسل ورکوو وای خبره زمونږ د کپړو رااله چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه کپړې لرې کو که لرې نه کو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وای دې دوران کې په موږ باندې یو خوب پرکاري رااله و یو غیبي آواز وش چې خیال کوئ د الله د رسول نه کپړې لرې نه کوي. وای چې کله نبی صلی الله علیه وسلم باندې اوبه اچول شروع کړل و یو ناشنا خوشبو راوچته شوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وای داسې خوشبو وه چې داسې خوشبو ما چېرته نه ده ګټلې، ناشنا خوشبو راوچته شوه. انصارو پکې ووې وای دا نبی یوازې ستاسو خو نه دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موجود وای دا نبی ستاسو خو یوازې نه دی، دا رسول دی خو زموږ هم حصه ده، موږ هم دا سره په غسل کې شامل کړئ. نو دې وخت کې یو صحابي د انصارو دی، هغه پکې تشریف فرماو، هغه په غسل کې شامل کو. هغه چې کم دی هغه به اوبه وړې راوړې. یو د نبی صلی الله علیه وسلم د غلامانو اسامه بن زید او حضرت شقران رضی الله تعالی عنهما دا دو صحابیانو دا د نبی صلی الله علیه وسلم غلامانو دیم په نبی صلی الله علیه وسلم په غسل کې شاملو. نو ان شاء الله آئنده جمعه که خیر زندگی و دغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت ته داغه خلافت خبرې پکې او د نبی صلی الله علیه وسلم د جنازه خبره ده او بیا نور الفاظ ان شاء الله نور جمع به ان شاء الله غوایو. الله دې موږ د اعمال کول کو توفیق موږ د خدای د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع زندگی را نصیب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.